نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. درود شریف شوق سره ویل اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وقطعهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. جزى الله رب العالمين خير جزائه. رفيقين قالا خيمتي أم معبدي وما نزلا بالهدى واهتدت به فقد فاز من امسى رفيق محمد. عزت مند و اوریدونکو مسلمانانو، تیره شپه په ترجمه کې مونږ ویلو چې قرآن دې کې څلور حروف دي، قاف را الف او نون. دې به تاسو ته مطلب د جمعې د مانځنه مخکې مختصرا هغه بیان کړو. نو قاف معنا قربت الهی، دا د قربت الهی نه اخیستل شوی دی یا دلالت په قربت الهی کې یو مطلب دی. یعنی چې څوک قرآن پاک را اخلي، قرآن پاک ته ګوري، قرآن پاک زده کوي، قرآن پاک وایي او په قرآن پاک باندې عمل کوي، نو دته به د الله تعالی قربت حاصلي. څومره زیات چې قرآن پاک را اخلي، څومره زیات چې قرآن پاک ګوري، او څومره زیات چې قرآن پاک لولي، او څومره زیات چې په قرآن پاک ځان پوهي، او څومره زیات چې په قرآن پاک عمل کوي، نو دومره زیات پتا ته قربت الهی حاصلېږي. دا چې نن سبا دومره زیاتې پریشانۍ دي، که ګزاره کېږي نو دا هم د کلمې برکت دی. یعنې مسلمانان یو او په کال کې یو پیرا قرآن پاک را واخلو، او چې کال تیر شي یو سړي ته د قرآن به راغستو بالکل توفیق نشي، دې پوه شي چې زما نه ایمان اغوستی شوی دی، ګویا چې چې کال تیر شو د قرآن پاک هیڅ قسمه توجه ورته ورنه کړه. دې په ځان ویریږي غالبا فتاوا هندیه دا به ورپسې کتل غواړي، زما خو وس نه کېږي چې دا کتاب واخلم که نه، خو غالبا هغې لیکلي او که چا واغسته ښکلی چاپ نو به یې ګورو، ثواب به یې وشي. چې د فتاوا علمگیری په نوم باندې یادېږي. دا چې کوم علما کرامو لیکلې وه، یعنې د په سرکردګۍ کې فتاوا هندیه، د هر عالم برابر د سرو او د هغې نه علاوه نورې هدیې دغې علما کرامو ته ورکړې شوې دي. نو چې د علم او د علماو عزت و، نو بس خوشحالي به سوکالي به او د مسلمانانو حکومت و. او چې کوم سړی خدای پاک غبي پیدایشي پیدا کړی و، نو صرف هغه بې تعلیم و. 97-98% خلک تعلیم یافته و، او انګریزان ظالمان چې مونږ ته ډېر روشن خیال او ترقی والا ښکاري او څه والا ظالمان چې راله، نو خدای پاک ته سره د خپل مرګرو منافقانو
که په هر ملک وي الله تعالی دې په لعنت وکړي او خدای پاک دې تباہ او برباد کړي. نو بیا مسلمانانو کې 2% تعلیم پاتې نشو ښه. خو به هر حال امام سے خپلو شاګردانو ته نصیحت کو، ټول شاګردان راغون کړي وو، څه د پاسه 1000 کسان ورته وی چې دا 40 په تاسو کې هغه خلک دي چې د اجتهاد په مرتبه باندې پایز دي. تاسو ټول چیف جسټس جوړېدلی شئ، قاضي القضات چې ورته وایي. او په دې 40 کې 10 داسې دي چې هغه نور قاضیان جوړولی شي، د قاضیانو تربیت کولی شي. دا نصیحت اوږه دی ورته کړی تقریر. خو یوه خبره ورته پکې دا کړې چې دا علم به د محکومیت په ذریعه بې عزته کوی نه، علم به همیشه حاکمي. دا نه چې دی محکومي او ته پې حاکمي. یعنې د دې علم کې به که باچا باندې یو مسله راغلله او پکې راګېرېدو، وزیر اعظم او وزیر اعلی او صدر، تاسو په خپله نو خپل حیثیت به پرېږدوئ، د علم د حیثیت قدر به کېږي او په هغې به عمل کوئ. که هر چا ته هغه مسله متوجه کېږي. دا نه چې باچا یا وزیر اعظم وي نو ته مسله بدله کړې او وایي چې خیر دی او پرېږدې او نرمي وکړي. نو دا دین چې دی نو دی به غالب دی به حاکمي. او یو مطلب یې دام دی او په هغې تقریر کې واضحه خبره کړې چې دا خبر ده ما چې کومه خبره به دې تفسیر هم ګرځېدی شي چې علم به حاکمي. یعنې ته به د دې د لاندې ژوند تېرې، بس دی چې درته څه وي یا به کوې. دا نه چې نفس او شیطان درته څه وي نو ګینې بس ابه کوئ او علم پرېږدي چې د علم کومه مسله ده کومه خبره ده. نو دا به محکوم کوئ نه چې بس که باچا خپل کار کوي نه رانیسي وی او ته به وایي چې د علم په رڼا کې به چلېږي. صدر وزیر اعظم او د کلي مشر او جرنیل کرنیل ماسټر صاحب د په خپله لار رواني نه، ته به ورته وایې چې دا علم حاکم دی، د دې د لاندې به ژوند تېری. دا چې څه وي هغه به کوې. پوه شوئ که نه؟ نو زمونږ ژوند د دین دپاره دی، دین د وجې نه زمونږ حیثیت دی، زمونږ قدر دی. نو مونږ به دین نه قرباني کوو، خپل ځان او جان مال به قرباني کوو. او د دین به ښکته کوو نه، د دین دا جنډه او بیرغ به څه نه کوو. دا به نه راولو چاته پاتې چې کافر ته، شیطان ته، منافق ته پاتې راشي. او په پاکستان کې هېڅوک دغه کوشش نه کوي چې د علم حاکمیت راشي، بلکې په هر ځای کې محکوم دی. بس که باچا دی په خپله خوښه وخت تېروي، او کار ساډر چلی، او قاضي دی، او که صدر دی، که وزیر اعظم دی، که فوجي دی، که پولیس دی، که زمیندار دی، که عام سړی دی، بس هېڅ ضرورت نه ګڼي. ها فزکس، کیمسټري، ریاضی، سکول، ډاکټري، حاکمي، دا که ته مسلمان یم که کافر یې، حتی چې زناورو کې دا شته، دا کارونه کوي، دا خو به تاسې هم کوې. خو دا به نه وایي چې دې ته زما ضرورت نشته. قرآن پاک کې خدای پاک وایي فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. هغوی وایي چې دا خو نو راغلی، نو زمونږ که کټ بستره په کار وه نو د هغې ضرورت زمونږ پوره دی. کو غنم وړه کول د جوار ای ضرورت زمونږ پوره دی. ترکاری به څنګه کړې او څنګه به یې پخې دی ضرورت زمونږ پوره دی. کورونه خلک څنګه جوړي، پیسې څنګه ګټي، نهرونو سیسټم څنګه دی او څنګه به مزې کوي، څنګه به چرچې کوي. دا ضرورت خو زمونږ پوره دی. دا پکې لا څه شی راغی او کومه خبره پکې راغله چې د یو خدای عبادت کوئ. ها پوه شوئ؟ زمونږ چې کوم ضرورتونه دي خو پوره دي. دا تاسو چې یو خدای یو قیامت به یو بیا به حساب کتاب، دا پکې لاسې دي. مونږ ته ضرورت نشته دی د دې. ښه مونږ څه یو؟ مونږ پوره یو دوی سره چې کوم علم او بس په هغې خوشحاله شو او د وحي علم ته یې توجه ورنه کړه. ښه نو بس بیا خدای پاک وایي ما راونیول. ها په 40مه سپاره کې تاسو دلته ما بیان کړو، پرې مې نه ښودل. هغه ټکنالوژي، هغه پوهه، هغه سمج، هغه صحت او هغه دولت چې په یې خوشحاله شي چې زموږ خو ضرورتونه پوره دي، دې ته پکې څه ضرورت دی؟ لکه سړی اوس ویلی شي چې یاره فزکس، کیمسټري زما ټول ضرورتونه پوره کوي او ساینس، دا دین پکې
د کمې غاړې راغی دا قرآن دی او دا حدیث دی دا به جومات جوړی او دا به داسې به کښېني او که نه دې خوا به مخکې او دې خوا به نه مخکې چې روټۍ خورې نو که صحي نو په سر یې کښېږده سرتورې ته مه کښېنه او سپلی ته وباسه او ډېره توده مه خوره او ډېره یخه مه خوره ستا په ما کې څه کار دی بس که زه هر څه کوم پوه شوې که نه نو مونږ هم داسې شوي اوس څه نه کوو بس مونږ ته ضرورت نشته دی ښه نعوذ بالله نو قاف د څه نه دی د قربت نه نو امام صاحب په هغې بیان کې دا خبره هم کړې ها چې ستاسو څنګه ظاهر دی دین عزت کوئ د قرآن عزت کوئ د علم عزت کوئ نو چې دغه شانتې ستاسو باطن هم وي ستاسو ظاهر او باطن دې دواړه یو شان دي چې ته ګورې چې په دې وخت کې د شریعت څه حکم دی هره مسله کې نو شریعت حاکم شه که نه پوه شوې چې باچا ګوري چې یاره زه دا فیصله کوم نو چې دا په شریعت کې څنګه ده او هر حاکم هر مشر د کور مشر ولې نه نارینه که زنانه او هغه یو کار کوي او دا وایي چې یاره دې کې د خدای اوس د رسول څه فیصله ده نو دا اوس د علم حاکمیت شو نو قرآن کې لومبی ټکی څه دی د قاف دی یعنې قربت خداوندي خدای پاک ته نزدېکت نو هغه هم دقه طریقه ده چې ته به قرآن لولې دا په دې به ځان کوې په دې به عمل کوې یعنې دا به حاکم ګرځئ ته به ګورې چې دې وخت کې د دین څه مسله ده بس په هغې عمل کوه نو خدای پاک ته به د قربت څه شي حاصل شي ها نو چې څومره پریشانۍ دي مصیبتونه دي په دې وخت کې نو دا د دې وجې نه چې زمونږ د خدای سره قربت نشته تلاوت ایو علامه ده لکه که نه نو هغه زمونږ د زندګۍ نه څه شوي دي ووتې دی ډېره کمزوري راغلې دی ها او چاته چې د خدای قربت حاصل شي نو خدای پاک د دغه انسان په اسمانونو کې اعلان وکړي فرشتو په وړاندې او فرشتي د اسمان د ځمکو فرشتو ته اعلان وکړي او د ټولې دنیا د مخلوق خبر کړي ها چې خدای پاک چې دا انسان زما وخت د سره زمینه کوم بس تاسو مو سره مینه وکړئ په ټوله دنیا کې د خبر خوش شي که باچایي که فقیري او که هره شعبې والی او که د هر ځای اوسېدونکي او د هر شي سره تعارف وشي د اوبو سره چې دا زما بندر دی ته به تکلیف نه ورکوئ ها او څوک په خپله تعارف کوي چې زه مې جرنیل کی بیوي خو که نه پوه شوې که نه دا به مې اورېدلي که نه چې دا جرنیل ښځه به اشاره ورکړه نه ودرېده او د چا مطلب دا دی بل څوک تعارف کوي چې دا زما کس دی ده به خیال ساتئ که نه بس اشاره مه ورکوئ سیده به ځي د صدر کس د وزیر اعظم کس نو دا د خدای بنده شي دا څه شي د خدای بنده شي ها زما خپل خیال دا دی چې د ټولو نه آسان کار په دې وخت کې چې هغه خلک خپل بچي جومات ته رالیږي چې د جومات صفایي پرې کوي یو قسم د جومات نوکر شو ستا نوکر دی ته څومره خیال ساتي چې خفه نه شي که نه د چای د غوټۍ بیمار شي تپوس پوښتنه مدد ورسره کوي نو خدای پاک به د خپل نوکر تپوس نه کوي نو په قرآن کې لومبی لفظ قاف قربت نو په قرآن سره هر سړی وي چې یاره زما د وزیر اعظم سره تعلق شي د صدر سره او داسې نورې شعبې چې چا په لاس کې خدای نه یو سړی وي چې د سره مې تعلق جوړ شي مطلب یې دا چې یاره بیا راله کار کړي د وجه نه ما ته یو طاقت میلو شي او قوت نو د قوتونو سرچشمه او د عزتونو سرچشمه دا خو الله تعالی دی دا ټول هر څه الله تعالی پیدا کړي نو په دې پوهېږو چې یاره زمونږ دې خوا تعلقات پیدا شي او د خدای پاک د تعلقاتو سوچ هم نه راځي خو به هر حال په حیثیت مسلمان د هر سړي به دا سوچي چې زما د خدای پاک سره څه حاصل شي نزدېکت او قربت چې هیڅ شی راله نقصان نه راکوي بیا ها او تکلیف نه راکوي حتی چې په قبر کې کیدي نه مار راځي هغه چې وي چې او د قبر نه لړم راځي ها بلکې د جنت نه اعلان وشي فینادي مناد من السما یو ملائکه आवाज وکړي ها د بره نه چې دته فافرشوا له من الجنه د جنت بسترې ته وغوړوي دا ویلي چې د خدای پاک سره قربت دا وی ملګرو دای په پیژنده کنه
او په حساب کتاب کې سره نرمي کوي چې دې حساب کتاب ورکې نو پرشته ورته وي چې موږ ته پته وه چې ته هم دا جواب راکړې چې تا ته وکړه ستا دا مخ لکه برایده اسلمي د هجرت په واقعه کې چې موږ ذکر کوله دیم سره د اویاو کسانو راوته و چې پیغمبر علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دوانه گرفتار کړم په دوانو سلسله خان دي لکه سلسل غټ غټ گاډي چې نن زمانه یو ډېر قیمتي په نو چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل مخه سره ایمان راوړه مخکې ردنه تاسو کې چې تاسو نن دی برایدا وي د کومې قبیله وي د بنو اسلم او په بنو اسلم کې د کم شاخ نه وي بنو سهم چې دنه تاسو کړي تاسو کې ویزا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول ما بس مخکې سره کلمه ویل استاد مخ د دینه پته لګی چې دا دروغجنو خلکو نه دي ښا او ریښتونو د اویاو ملګرو سره و ایمان وروړه پرشتي چې قبر کې حساب کتاب د خدای پاک سره قربت وو نږدې کته نو ورته وی چې موږ ستاسو مخ ته وکړو نو موږ چې ته به دا جواب راکړي او حساب کتاب کې به کامیابیږي ها نو الته ورپسې ماران او لړمانان ناراضي د جنت او چې وفتحوا له بابا الى الجنه دته جنت دروازه کوله وکړي چې هغه ته دا هغه خوشبويان راځي فیاتیها من طیبها وروحها دغه هواګانې دغه خوشبويانې چې د جنت د خوشبو د انسان ذهن دغه ادراک نشي کولای دا خو د عادت ډېر کمزوري دی او دغه د هوا ادراک چې هغه داسې فضا ده چې آیت ورننه وته نه به بوډا کېږي نه بیماریږي او مطلب دا دی هیڅ قسمه او نه به مریض کېږي چې بیمار شي ټول عمر به صحتمند او ټیک ټاک وي نو مطلب دا دی چې د داسې ذات سره قربت حاصلول پکار دي چې هغه په دنیا کې څه کوي چې په آخرت کې داسې ذات چې هغه سره د قربت حاصل شو نو په قبر کې د هر قسم مشکل نه بسي په امن او خوشاله بیا په حشر کې بیا جنت نو قاب د قربت نه دی قرآن کې څلور حروف دي نو قاب معنی څه قربت د الله تعالی نزدېکت د قرآن پاک په تعلقات سره قتل اوریدل ویل عمل کول دي سره سکیږي دې سره حاصلېږي خو بل ور پکې را د قرآن نو راوي د رحمت نه دی دا ځمکه دا د خدای پاک رحمت دی او یو تبرک دی ویل دا چا پیدا کړی الله پاک اسمان د خدای پاک رحمت دی یو برکت دی خو د دې ټول شیزونو نه لوی برکت قرآن دی تبرک بالقرآن فانه خرج من الله تاسو په قرآن پاک سره برکت حاصل کړئ دا نور نعمتونه د خدای پاک د ذات نه بار دي دا نور نعمتونه د خدای پاک د ذات نه دي جدا دي او دا د خدای پاک د ذات نه راوته کلام دی دا الله تعالی صفت ذاتی دی په دې برکت حاصل کړئ ستا صحت د خدای رحمت دی اولاد شه پیسې دولت څومره چې تینې دا ټول خدای پاک پیدا کړي دا د خدای پاک سره رحمت دی خو د ټول نه لوی مهرباني او رحمت هغه د الله تعالی قرآن پاک دی او په دې سره نور مهرباني چې ته حاصلول غواړې سکیږي حاصلېږي به حتی چې د رحمت یو معنا هغه سره جنت څه شي جنت او موږ پیغمبران نشو جوړې دي څه نشو کېدی کار سره تلاوتونه او ځان لړو چې خو څه نشو جوړې او د خدای پاک را سره نه قربتي او نه رحمتي نو موږ بیا سې یو یاري سړي بیا او د هغه د حاصلولو ذریعہ چې دا نو هغه سره قرآن پاک ته نورا معنا رحمت د الله تعالی مهرباني او د خدای په ذات کې به سوچ نه کوي په صفاتو کې به هم نه کوي سوچ نه کوي تاسو بداوري د په ذات کې به سوچ نه کوي په صفاتو کې به کوي سوچ کوي نه قدرتونو کې به سوچ کوي په صفاتو کې نه د خدای پاک ذات هم وراول ورا دی همیشه نه دی همیشه به صفات هم سړي وراول ورا دی د عقل او د سمج نه بالاتر دي ان لا محدود دي او د لا محدود شی ذرم سي لا محدود دا پتا څه ریاضي کې نه ویږي ها او شوي کنه دا په ریاضي کې
پړاویږي مرکب محدود او مرکب متناهی او مرکب لا متناهی شته په ریاضه کې کنا نو د مرکب متناهی هر جزء سی متناهی او د مرکب لا متناهی هر جزء لا متناهی د خدای پاک ذات لا متناهی لا محدود صفات هم دغه شانتی دي نو که یو ذره برابر چې موږ تاسو په خپل خیال کې سوایو ذره وایو دام خدای پاک موږ ته نصیب کړه کنه ډېر لوی شي دی ینه د خدای پاک د رحمت هغه ذره لا متناهی ده الله پاک دې موږ ته راکړي نو د خدای پاک نه به د خدای رحمت غواړي عدل به نه غواړي هغه دوا کسانو یو کس قتل کړو او بل کس قتل نو کړي قتل والا به چې خدای پاک په ما رحم وکړي بس غلطی را نشوي او بس نیم پوه شوي ځان ته چې ډېر نیک وي نو هغوی چې خدای پاکه بس عدل وکړي دا کم سړي چې قتل کړی دی په سولۍ کې پوه شوې که نه وایي زه خو د نه عدل غواړم بس کم کس چې قتل کړی و هغه معاف شو او کم کس چې قتل نه کړی په سولۍ شو د پیغمبر وخت تپوس وکړو د خدای پاک نه چې دا لا څنګه معامله ده کم کس قتل نه کړی بچ شو چا چې قتل نه کړی نو دې سړي عدل غوښته نو دا یو جولا مړ کړی نو جولام یو جان لري کنه نو بس جان کې بد دی جان بل دې پکې قتل کو دی بل وی چې خدای پاک په ما رحم وکړي په ما رحم وکړي دې مې سکړو پرې خو دو نو عدل سوال باندې کوي بیا خو بس تاسو وی چې یا کال دې عمر تیر کړی او یا کال دې خوراکونه او مزي کړی دي بس خپل کار کوي هیڅ نشته سبا کوي بیا تاسو ما عبادت کړې نه خدای غیب نه دلار سره درکړي کنه دې وستر کې ستا ټول عمر عبادت نه برابرېږي کنه نو د خدای پاک نه به د خدای رحمت غواړي او اسانا یقینی او قطعی ذریعہ د رحمت د حاصلولو چې پای کې بالکل شک شوبه نشته لکه امام صاحب د خدای پاک نه تپوس کړي او امام احمد بن حنبل رحم الله تپوس کړي نو په سو واری خوب کې لیدلی نو کې را بیا د خدای پاک سره ملاقات شو تپوس پته کوم چې زیات قربت رحمت او رضا ته پس خوشاليږي پس باندې حاصلېږي چې تاسو کړه نو قرآن پاک څوک چې قرآن پاک تلاوت کوي نو وایي کده په پوېږي او نه پوېږي نه پوېږي او کنه پوېږي بس دې چې قرآن پاک لولي نو قرآن ورپسې الف تدا د انعام نه ده انعام الله د خدای پاک انعام ټول نه لوی انعام مونږ نو خدای پاک پیدا کړو او ټول نه لوی انعام چې ایمان را نصیب کړي ټول نه لوی انعام چې قرآن را نصیب کړي ټول نه لوی انعام چې د نبی آخر الزمان امتیان ګرځولي خو به هر حال تلاوت د خدای پاک لوی انعام دې چاته نصیب شي او په دې د خدای پاک د انعامات سره مستحق کیږي چې څوک غواړي چې په ما دې د الله تعالی ډېر انعامات وشي نو ډېر دې څه کوي تلاوت کوي او د ټولو نه زیات انعامات پیغمبرانو باندې من النبیین والصدیقین صحابه کرام او علماء کرام صدق او کذب دا د علم سدي قسمونه دي نو دینه مراد علم ده علماء کرام او صحابه کرام ټول صدیقین لوی صدیق پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه والشهداء او والصالحین نو علماء کرام د پیغمبر علی السلام په علم کې وارثان دي اولیاء کرام د پیغمبر علی السلام په عمل کې وارثان دي د دنیا منحوسان یا په اولیاء پسې لګېدلي او تاسو بدعت کوي او شوي کنه او یا په علماء پسې لګېدلي وي د علماء خبره دلیل نه دی او مدینه ست لګیا واستا رور چوپات شو په اخر کې یې وی د علماء خبره دلیل نه دی وی د لوی نه لوی شیخ الحدیث ولینی او شوي کنه حالانکه حدیث شریف کې راځي چې تاسو قرآن پاک یو آیت د بل تایید کوي چې یو آیت د بل تایید کوي نه دا به یو بل سره نه ټکراوه وای چې کوم ځای کې نه پوهیږي نو کیلو الی علمائه
دا خبره تاسو علماو ته وسپارئ چې د دې څه مطلب دی، د دې آیت څه مطلب دی، آیت څه مطلب. دا خو موږ ته داسې ښکاري کېږي چې دا د یو بل سره ټکراوېږي، د یو بل یعنې قرآن کې تضاد دی ښه او ټکراو دی پکې. نو که د علما کرامو خبره څه نه شي، دا دلیل نه شي او شیخ الحدیث ولینې، نو بیا پیغمبر علیه السلام په حدیثو مبارکو کې د قرآن په بابت کې ولې حواله ورکړې چې دا تاسو چاته وسپارئ؟ علما کرامو ته او عالم چې مونږه څومره مطلب دا د ذهن ته راځي، که مجتهد دی که غیر مجتهد دی، نو اول هغه د قرآن علما دا وی چې امت په پخواني دوه یا فرقې شي، دا به درې او یا څه کېږي فرقې کېږي. صحابه کرامو تپوس کړی چې جنت ته به په دې درې او یو کې کومه فرقه ځي؟ نو بل جواب هم شوی، یو جواب دا شوی وهي الجماعه، جنت تتلون کی جماعت والدی. نو شارحین رده تفصیل په اهل الفقه والعلم سره کړي، ان جنت تتلون کی په دې او یاو فرقو کې صرف دا درې او یا فرقو کې علما او صلحا دي. ها پوه شوې که نه؟ نو او په من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین خدای پاک ذات خولې چې کم خلق جنت والے دي ما په انعام کړي، نو ته پای پسې لاړ شه، پای پسې څه شه. نو که ته علم نشې زده کولی، وخت سره نیاد مطلب د ذهن دونه کار نه کوي، بس په دوی پسې ځه، نو دوی چې کم خواره شي ته هم څه شي ورورسې. او که عاقل بالغ علم زده کولی شي، نو دوی چې کم علم زده کړی او دوی چې کم علم خلکو ته ښي نو هغه ته زده کړه. نو بس د عوامو دپاره هم لار اسانه شوه او د علماو دپاره هم څه شوه اسانه شوه. ها نو ذات د هغوی چې دلیل دی نو خبره به دلیل نه دا څنګه کېدی شي؟ او په احادیثو نه دا معلومیږي چې مخکې به ذات ته ګوري. څه به ګوري؟ ټول خلک وایي مړه دا خو ذاتي خبره ده او ذات ته مه ګورئ او ذات کې څه چل دی او داسې چل دی او داسې چل دی. ها نو مخکې به ګورئ چې د سړي عقیده ټیک ده او که غلطه ده. تا چې دا ووایي چې د عالم خبره دلیل نه دی، نو دا حدیث شریف کې راغلی، دا حدیث دی او که دا په قرآن کې راغلی آیت دی، بیا خو ستا دا خبره هم څه نه دی او ته بیا دونه باس بکواس دې سره کوو چې ستا خبره دلیل نه وي. ها باس خو بس یو سړی به راځي صرف ځان له به په خپله قرآن ګوري، ځان له به حدیث ګوري، بس داسې خبره نه ده. ښه نو قرآن کې الف د انعام الله، د خدای پاک انعام، نو په دې د انوارات و انعامات و استحقاق د قرآن پاک سره تعلق ساته. او د ټولو نه لوی انعام هغه د روحاني انعامات دي. اینې علم څه شی؟ علم، روحانیت او نیک اعمال داسې دي، دا لوی انعام دی. دې نه وروسته بیا پیسه کوټه او دا شیزونه څه دي؟ دا انعامات دي. ها او څنګه چې په دې کې رحمت کې او انعام کې د دنیا را مهرباني او رحمتونه مراد دي، داسې پکې د آخرت هم مراد دي، ټولې پکې مراد دي. ها د دنیا د مهربانو او د رحمتونو انتها هغه څه ده؟ سلطنت دی، بادشاهي ده. ها نو مطلب دا دی چې کوم خلک د قرآن سره تعلق ساتي، د ټولو نه لوی انعام به په ده د خدای پاک دی چې دی د باچا شي، دی د څه شي؟ نو ټول خلک خو نشي باچا کېدی، خو کم از کم یو کس به کېږي نو چې هغه صاحب علمي او صاحب القرآني. ها یعنی عالمي سي عالمي دین په کار دی. دا ولې اصل مستحق دوه قسمه مهرباني دي، او مطلب دا نعمتونه دي، که یو روحاني او بل څه ظاهري. د روحاني نعمتونه انتها د نبوت ته، اوس خو پیغمبري نشته کنه، او د دنیا د نعمتونو انتها په سلطنت ته. یو سړي سره سایکل دی، دا خدای انعام دی، موټر دی، دا خدای انعام دی، د دې نه پسې بر عذاب بیا جاز شو څه شو څه شو، وړه کرسۍ او غټه کرسۍ، ټولو نه غټه کرسۍ، دا ټولو نه لوی انعام دی د خدای پاک، د ظاهري انعاماتو. او مونږ ووایو چې قرآن کې را د رحمت نه دی، الف د انعام نه دی. اصل مستحق د دغه انعاماتو ظاهریو څنګه د روحانیو هغه د قرآن سره تعلق لرونکي دي، دغه مستحق مغه دي. اوس یو سړی ویل نه ورکوي، بل چاله ووټ ورکوي، یو علم ته بد ګوري، یو علم ته سپک ګوري، او یو شیطان کودړی خوښي. ها حدیث شریف کې راځي څوک د فاجر فاسق صفت کوي نو د غصې نه د خدای پاک عرش په عقیدو شي. ها نو ګیره برید به خریلی او دومره بد شکل منحوس
چې د کافر نه پیغمبر علیه السلام مخړولې چې ګیره برېت یې سره یو ها بلکې دا هغوی برېت وو ګیرې نه وې د کافر نه یې څه کړی دی مخړولې دی دا شادولګان ټول په هغې ظالم بس وي که دی نو دا دی دا شعر ویلی خو نه د هر جنس به هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز خره د خرو سره ګرځي سپي د سپو سره نو ستا اړه چې د چا په شانته دی بس دا هغه خلک به ښایي د هغې تایید کوي پوه شوې که نه نو داسې نه ده په کار اصل مستحقو څنګه چې مطلب دا دی د روحاني انعاماتو رحمتونو قربتونو هغه قرآن والدین علماء کرام داسې ظاهري نعمتونه چې دا خو ډېر ښکته نعمتونه دي د دې مستحق هم څوک دی عالم دی عالم دین دی ها او نور پوره تفصیل ما وکړه چې څوک نه وي ته څه پته لګي چې زلیخا ښځه وه او که نر ها هغه یو استاد پوره قصه وکړه او ځان له اړه شین که نه یو کس په آخر کې پاڅېد وي چې جي دا زلیخا ښځه وه او که سړی و ښه نو هغه بس په سر باندې لاس کېښوده چې دا لا څه چلو شو نون قرآن کې په آخر کې نون دی څه دی پکې نون ښه نون وي د نور نه دی څه نه دی د رڼا نه دی یو سړي سر رڼا وي نو پته ورته لګي چې یاره دا پړی پروت دی او که نه مار دی د خپې نه مې پړی تاو شو او که مار او که نه پته ورته نه لګي هغه پړي خپې نه تاو شوي یا را پرېبوځي د یارې نه به مړ شي ښه پوه شوې که نه یو سړي سر رڼا وي نو هغه پېژني بیا دا چېرې دا دوست دی که دشمن او دا حکم جایز دی او دا ناجایز دی دا انسان غلطی عقیدې والی دی دا بد عقیدې والی قرآن پاک خپله بیان کړی ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ای مؤمنانو د قرآن پاک حاملینو تاسو که پرهیزګاري راله قرآن سره به دا راځي قرآن پاک سره تعلق لرلو سره تاسو کې به زه د نیکۍ او د بدۍ فرق پیدا کړم دا ډېر لوی نعمت دی بلا خلک دي کافران دي خواران او چې کله مړ شي نو ټول عمر په دوزخ کې یو که به نه وي زموږ دا عقیده ده که نه تباهي ده که نه ده ژوند تام تېر کوه غم تېر کوه د هغې نه پس چې دلته په کلمه پاک نه شو نو هلته بیا د دوزخ په اور نه پاکېږي ولې هر انسان د منۍ نه پلیتې اوبو نه پیدا دی ده چې کلمه وویله دی د جنت جوړه کېږي خو چې دا ایمان او دا دغه دی بیا قایم وساتي ها خدای ما کا مطلب دا دی یو سړی عمل او عقیده ګډوډ وي هېڅ قدر سره نه دی چې مري وي دا عمل نه قبول شوي نو دی خپل عمل ویني چې تشه تیاره وي نو دی وایي چې یاره زه په کوم دین وم دا جوړې غلط و د دنیا نه کافر لاړ شي هسې مونږ د ډېرو خلکو جنازې کوو پوه شوې که نه خو نور خدای پاک ته پته ده او د دنیا هغه عمل د هغې ظاهري دلیل ګرځېدي شي خو خدایان نه وي چې فیصله وکړو نه وخت راځي خو به هر حال مونږ ته د شریعت په ظاهر ده حکم دی چې په دې باندې عمل کوي نو مونږ هغه عمل کوو ښه نو نون چې کوم دی نو نور د قرآن پاک رڼا چې در سره وي نو ته به بیا پېژنې ښه چې دا معامله د دې سړي سره وکړم او دا ونه کړم دی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم وي آیا دا دې سچی روټۍ خوري او که نه چاړۍ تېره کړې ما پې حلالوي ښه په دې کې د بیا فرق کولی شي چې دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دې په کم نیت باندې وي په دې نه په تاریخ کې مخکې ډېر خلک تېر شوي چې دغه شانتې آیتونه به یې ویل لوی ظالمان شیطانان د صحابه کرامو دشمنان تېر شوي د صحابه کرامو مخنیوي او د دې مقابله به یې د قرآن پاک په آیتونو کوله ښه نو چې قرآن رڼا د سره یې راته څومره زیات راخلي څومره زیات زده کوي څومره زیات پې عمل کوي او څومره زیات د دې سره تعلق ساتي دونه به ستا دا نور سیوایي او په رڼا کې دا کمال دی ښه که ټولې دنیا تیارې راغونډې شي دا ټول پاکستان عمران خان شو باجوا خان یا بل شیطان خان حرامي خان شي او مطلب دا دی روسو او ایران او ورپسې هندوستان ټول شیطانان شي ها خو د یو مسلمان صاحب قرآن هغه رڼا هغه نشي مړه کولی که تیار هر څومره ډېره شي او د جګنو د کونې هم رڼا ولې نه وي هغه به بیا هم تا ته ښکاري په تیاره کې که تیار هر څومره ډېره شي خو دا رڼا څه نشي کولی نشي ختمولی ها او په رڼا کې دا طاقت دی چې بیا تیاره څه کوي تیاره ختموي ها نو اوس که ستاسو تیاره خوښوي که رڼا خوښوي
او د مسلمان له خدای پاک داسې رڼا ورکړې قرآن پاک کې خدای پاک یو ځای کې ویلي چې کافر په تیاره کې دي دومره سخته تیاره کې دي چې دته د خپل لاس نه ښکاري نو چې کوم انسان په دغه خلکو پسې روان دی چې په تیاره کې د خپل لاس ته نه ښکاري زما او ستا غږ وخت دی ښه دي ایاک نعبد و ایاک نستعین تبدیلي به راولي او داسې او داسې لکه تا سره د قرآن رڼا نشته ستا نور دومره سیوا دی چې د اسمانونو نه اخوا لګي ها ستا نور دومره سیوا دی چې ته نه وې او هغه وخت چې څه شوي هغه هم تا ته ښکاري د عقیدې په نظر سره تا ته دوزخ ښکاري تا ته جنت ښکاري که تا ته نه ښکاري نو مطلب دا دی چې ستا عقیده نشته زما ستا عقیده ولې ده چې شتې که نه نو د عقیدې په اعتبار سره د مسلمان نظر دومره تیز دی چې هر شی ورته ښکاري که څه شوي که سره روان دي نو د ایمان په برکت دې وجه نه ویلی شوي چې د مؤمن د فراست نه ځان ساتئ که نه فانه ینظر بنور الله دې د خدای پاک په رڼا او د خدای رڼا قرآن پاک قرآن په آخر کې څه دی نور نو اوس ستاسو یې راغی کور ته اوس ښه مخې نیولي اوس ښه بینتې نه خیږي نه به ستا خوښي اوس ښه شکلي نو زما او ستا بچي خو ټول ښه شکلونه ګیرې به وړې یا بخرې او د غیبت نه به راپاڅېدلي لمونځ به یې کړي یا به نه یې کړي یا داسې کور کې زنانه په مردار ورټې مختۍ غیبت او چغلی او سو 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 نو چې ستا دا زوی داسې نه دی خوښ نو بیا به خامخا ستا د خپل زوی داسې هم نه خوښ چې دله قرآن نه ورځي ذکر نه کوي تلاوت نه کوي اوس خو تا ته نه ښکاري او ستا د ایمان رڼا کمه ده کني تا ته به ښکارېدو چې دا ولې داسې بد شکل دی ښه چې بد عمله دی نو څه دی بد شکله دی ښه او ستاسو دا خوښه ده چې د قبر نه راپاسئ یو بد شکل راشي ستا بینتې خیږي او تا ته وایي چې ټیټ شه چې در سورېږم دا د چا خوښه ده د چا نه ده خوښه او بعضې خلکو له به یو ښکلي انسان خوشبوداره راشي او ورته به وایي چې راخېږه ښه نو زموږ خو دغه انجام خوښ دی نو دې دپاره به دا نه چې بس د دنیا په کارونو دغه باندې اعتماد وساتئ او هغه هم په خپله خوښه کوي بس قرآن پاک سره تعلق ساته کم یو کار چې کوي نو ګوره چې په دې وخت کې د شریعت څه حکم دی د چا ملګرتیا په کار ده د چا نظریه د چا عقیده او د عمل څنګه دی بس ته که په هر ځای کې د غره په سرې او که په خاریه کې که په هر ځای کې نو قرآنون د خدای قربت او رحمت او د انعاماتو جوګچې او د خدای د نور غرنا در سره نو په هر ځای کې به خوشاله هر شی به راته ښکاري امریکې ته برطانیې ته دې شیزونو ته چکر ولا دې شي دا بیا دا به ته اسم نه ښکاري بیا ها چې تا ته کله حقیقي رڼا ښکاره شوه په دې ظاهرو سترګو تا ته دا واړه واړه شیزونه ښکاري او چې کله ستا ایمان مضبوط شي د ایمان رڼا نو دوزخ به هم درته ښکاري د هغې نه به هم ځان ساتي حدیث شریف کې راځي چې د هر مسلمان د ده دا قدم یا په جنت کې دی چګدي یا په دوزخ کې دی چګدي چې دوزخ ته ښکاري نو بیا به ته دا قدم ډېر په احتیاط دی چې دوزخ ته لاړ نه شي او چې جنت هم درته ښکاري د هغې هغه امامات بېګا مونږ وایي چې د جنت یوه کوټه د یوې یوې ملغلرې ده خو ما چې کومه خبره کوله هغه پاتې شوې وه هغه دا وه چې هغې کې دروازه نشته په کمره کې نو وزې راوزې به څنګه نو بس چې څنګه ورنږدې شي کمرې ته غوب اخوا به وځي په خپله ولې ټکنالوژي موږ ته څومره شیزونه ښیي او دا خو دروغې ټوله فرضي هلته به خدای پاک تا ته حقیقت ښکاره کړي په دې مه غولېږه په دې څومره خلک ته به برباد شو ګمراه شو او چې کوم حقیقت دی په هغې هدایت ته نه راځي او چې د هغې غاړې راوځي نو بس سیده به راوځي ښه اوس شي که نه دروازه ته نشته په هوا کې په اسمان کې به د بعضو خلکو بختورو محلات دي ښه د دې به ورته څنګه خېږي څنګه اراده وکړي بس د مارغه په شان به والوال به ځي او که راکوزېږي نو راکوز به شي خو به هر حال چې د انسان د خوشحالۍ د طبیعت ته سازګارېدو چې د ته په سوچ کې څه راځي که نه نو بیا هلته په جنت کې دي خو په دې شرط چې د هجرت ته واقعه سړی جومات ته په ټیم راځي او داسې د قرآن پاک د الفاظو تشریح او د هدایت دا خبرې سړی اوري لکه پوه شوې الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي.